بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو کتونکو، عزیر نعماني یو ځل بیا تاسو ته په ډسټرکټ دایره کې مخاطب دی. کتونکو، نن زموږ ډسټرکټ دایرې د حضرت مولانا سید ضیاء الحسن امام الجهاد د هغې په یاد کې چې کوم عرس مبارک دی او په دې سلسله کې چې کوم تقریب تابع شوې ده، د هغې تقریب نامه چې کومه ده، د هغې تقریب موضوع عنوان چې کوم دی استحکام پاکستان او عضوة الهند کانفرنس هغې ایښودل شوی دی. موږ به په دې کانفرنس کې په دې پروګرام کې هغه علما کرامو سره هغه مشایخانو سره خبرې اترې کوو څوک چې دلته راغلي دي، تشریف یې راوړی دی او د کانفرنس په حواله باندې به د هغې نه هغه تاثرات معلومو. تاسو چېرته هم مزې موږ سره اوسئ. جی ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده، نن زموږ ډسټرکټ ډایري هغه استحکام پاکستان امن کانفرنس په نوم باندې ده. دلته موږ سره علما کرام مشایخ اعظام موجود دي. د هغې نه بعد هغه پوښتنه کوو چې حضرت مولانا صاحب کوم چې مخکې موږ د هغې تعارف او پېژنګلو تاسو سره وکړه، د هغې چې کوم د ختم نبوت لپاره خدمات و، نو په هغې باندې باید موږ سره رڼا شي. دې وخت کې موږ سره موجود دی حضرت علامه محمد شعیب، څوک چې چیرمین د عالمي متحده علماء مشایخ کونسل دی، هغې موږ سره موجود دي. هغې نه دغه پوښتنه کوو چې حضرت مولانا صاحب د ختم نبوت لپاره څومره خدمات او دې څه ویل غواړي. پیر طریقت رهبر شریعت حضرت علامه صاحبزاده پیر ضیاء الحسن صاحب جی د هغوی برسیم ده او استحکام پاکستان امن کانفرنس ته جی. پیر صاحب چې کوم دی جی ډېر یو بهترین انسان و جی او هغوی د دین لپاره د هغوی ډېر لوی خدمات دي. که په دې قبایلو کې تاسو وګورئ، قبایلو کې لوی اجتماعات شوي دي او د دې لپاره هغوی جدوجهد کړی دی. ټول ملک پاکستان کې په هر ځای باندې هغې جدوجهد کړی دی او د ختم نبوت خو چې کوم دی دوی عاشق او هغې دپاره پروګرامونه شوي دي. موږ ټول یو ځای کړي دي، زموږ په ادارو کې موږ کړي دي، په نور ځایونو کې موږ کړي دي. نو حضرت چې کوم جي ډېر یو داسې یو ملنګ فقیر سړی و جي چې هغوی د دین ډېر زیات خدمات دي. ختم نبوت د هغه ځان وجه چې انا خاتم النبی لا نبی باندې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخري نبی نه ما پس بل نبی پیغمبر چې کوم دی هغه نشته. نو دغه رنګې ختم نبوت لپاره د هغوی ډېر لوی خدمات د هغې کانفرنسونه کړي دي. که تحریک کله راغلی دی د ختم نبوت مسله کې، نو حضرت صاحبزاده صاحب چې کوم دی هغې لپاره قربانۍ ورکړي دي، جلوسونه یې ایستلي دي، مظاهرې کړي دي او هغې لپاره جدوجهد یې کړی دی. نو د دعوت او تبلیغ کې چې کومه سلسله وځي، نو هغې لپاره قربانۍ کړي دي، سختۍ تېرې کړي، په غرونو کې شپې کړي دي او په دا نه دي کتلی چې دا ځای کچه دی، دا پوخ دی، لیکن د الله پاک دین چې کوم دی که افغانستان دی، هلته د الله پاک دین چې کوم دی رسول هغې لپاره جدوجهد کړی دی. که مجاهد دي د هغوی څه چې کوم دی مرسته هغوی کړې ده. موږ ټول چې کوم دی دغه مجاهدو دغه تایید کوو. او که په هندوستان کې وګوره، هلته هم د الله پاک دین چې کوم دی سونه چې هندوانو چې کوم دی د هغوی په لاس باندې چې کوم دی هغوی اسلام قبول کړی دی جي. بیا د هغوی والد صاحب چې کوم دی هغوی څونه جدوجهد و. نو موږ دا ویل غواړو د دې کانفرنس مقصد دا دی چې حضرت صاحبزاده علامه پیر ضیاء الحسن صاحب هغه میشن چلول دي، په هغې باندې تلل دي او په هغې باندې به موږ انشاءالله خپل کردار ادا کوو. ځکه چې یو لاره موږ ته پرېښې ده، په هغه لاره به چلېدل وي. موږ ټول د هغې مریدان یو انشاءالله او په دغه میشن به انشاءالله موږ روان یو. جي کتونکو، موږ سره یو بل عالم دین موجود دی. د هغې نه به هم دغه پوښتنه کوو چې د حضرت مولانا صاحب د چا په یاد کې چې نن د عرسو د دومره خوندوره دستوره چې کوم د هغه تابع شوې ده، د هغې د اتحاد بین المسلمین په حواله باندې څومره پورې خدماتو او دې هغې عوامو ته زموږ کتونکو ته څه ویل غواړي. اصل کې د پیر صاحب خدمات مختلفو حوالو سره دي. خو دغه شیونه څنګه کې د پیر صاحب خدمات ډېر نمایان دي، ډېر واضح دي. پیر صاحب تمام انسانانو کې خاص کر مسلمانوں کې د محبت درس خور کړی دی. پیر صاحب د اتحاد پر کار کړی دی، بلا تفریق دا څه یاره د کوم علاقې والا دی، د کوم مسلک سره تعلق لري. او د پیر صاحب نن کوم عرس مبارک دی، دا هم د هغه د اتحاد کوششونو یو دلیل په دې دی چې په دې عرس کې هم بریلویان برادران، هم دیوبندیان، هم شیعه مسلمانان، هم سنیان مسلمانان، نور ډلې اهل حدیث وغیرہ وغیرہ دا ټول مو اکټه شوي یو.
دا دلیل دی په دې باندې چې دغه سړي اتحاد لپاره کار کولو. حقیقت دا دی دا د پیر صاحبو د ټولو هغو کسانو چې هغوی اتحاد لپاره کوشش کوي هغوی تعلیمات دا دي چې موږ ټولو الله یو دی، ټول د الله وحده لا شریک له قایل یو، ټول د 1,24,000 انبیاء او نبوات قایل یو، ټول د خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ختمیات قایل یو. اندې شان سره ټول د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم مجید نازل شوی دی، تحریف نه پاک دی، هیڅ قسم سره ورکې کمای او بشای نشته. د الله معین پروګرام مطابق جبرائیل امین باندې نازل شوی دی، په دې قایل یو. و د وخت ضرورت مندق شیده څه پکار دی موږ تمام انسانانو کې خاص کر مسلمانانو کې د محبت خبرې خواري کو. کوم څه نفرت خبرې کوي دا د اسلام نه یا ناآگاه دي یا د اسلام دشمنان دي، دا د ملک هم دشمنان دي. دې وخت کې موږ سره سید شبیه الحسن صاحب څوک چې صدر تحریک حزب الله دی هغه موږ سره موجود دي. د هغې نه هم دغه پوښتنه کوو چې حضرت مولانا صاحب هغه یو څنګه عاشق رسول و د هغه څه خدماتو په دې اړه باندې هغه موږ ته او تاسو ته څه وفرمایي. حضرت صاحب ټول ژوند چې دی هغه په عشق مصطفی کې تیر شو، که قبایلو که وزیرستانو که مردانو که پېښور او څونه مریدان چې په دې سیمه کې وو هغوی ته به درس ورکو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عشق هغه انتها عشق که الله ته رسې نو سرکار نبی کریم صلی الله علیه وسلم عشق کوي نو هغې منزل ته به رسې. یعنې هر مرید ته ای به ورته وایي چې سرکار نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره تاسو چې درود شریف وایې نو هغه عشق کې وایې چې هغې ته هغه درود شریف په هغه ډاله کې رسي، هغه مینه کې رسي. یعنې یو خو اقرار دی وینا ده که نه، یو عشق نه وینا ده. نو زموږ مرشد به وایي چې کله درود وایي اللهم صل علی نو هغه ذکر به لږ بلند وایي نو هغه آواز هغه فضا چې دی نو هغه مدینې منورې ته رسي. یعنې هر وخت سرکار به چې زموږ د مرشد چې دی نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عشق کې به مست و. ای به فرمایل چې زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه عشق کې ټول ژوند تیر کم هم کم دی. یعنې انسان څونه ژوند دی که نه که زه تیروم نو هم نام کافي ده، هغه موږ نشو پوره کولی. نو هغه اتحاد دپاره به فرمایله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څونه امتیان دي چې څونه کلمه ګو دي هغې مسلمان دي، هغې کې کفر نشته شرک نشته. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین مني نو هغه مسلمان دی. زمونږ قوي ایمان یقین چې دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات دی. الحمدلله زمونږ خو روز اول نه چې تحریک بنیاد چې زمونږ دی هغه اتحاد البین المسلمین دی. یعنې زمونږ کردار دا دی چې مونږ د 72 فرقې یو بل سره ملاوو. زمونږ مرشد وایي چې چا کلمه ویله لا اله الا الله محمد رسول الله هغه مسلمان دی. چې بیت الله شریف طرف ته مونځ کوي یا قبلې طرف ته مونځ کوي الله وحده لا شریک ګڼي نو هغه مسلمان دی. فروعي اختلافات چې دي نو هغه وایي چې نشته فروعي اختلافات. که پاکستان کې امن راولې نو دا 72 فرقې به یو لکه تسبیح کې به یو شانتې کې تسبیح کې به اچوي نو دا به یو پاکستان مستحکم کیږي. او موږ همیشه د پاکستان سلامتی دپاره دواګانې کوو، محفل کې ذکر کوو. دا فوج په حق کې زموږ فوج څونه قربانیانې ورکړې. که داسې فوج که لیبیا کې وو که شام کې وو نو هغې دا حال به نو. ځکه زه عوام زموږ تحریک دا یو میشن دی، دا یو پیغام دی ټول پاکستان عوام ته، صرف پښتنو ته هغوی ته دا پیغام چې زموږ پاکستان فوج آرمي سره ودرېږئ، املا په املا ودرېږئ. دا دهشتګردۍ په خلاف د دې قربانۍ چې کمې دي یا زموږ د سیمې زموږ د خلکو قربانۍ چې کمې دي د هغې هغه قربانۍ هغه سلا اوس را روانه ده. الحمدلله دهشتګردۍ نه زموږ ملک پاک شو اوس. ګرانو کتونکو څنګه تاسو ته معلومه ده زموږ ډسټرکټ ډایري روانه ده او دا ډسټرکټ ډایري د استحکام پاکستان او عزوة الهند په موضوع باندې ده. په دې کې به موږ سره مختلف علما کرام چې کوم دي مشایخ دي هغې خبرې اترې کړي، څه کسانو موږ سره خبرې اترې هم کړې. دې وخت کې موږ سره د حضرت مولانا سید ضیاء الحسن
قائم مقام امام الجهاد د هغې پرځند خالد بچا موجود دی. هغې نه به دغه پوښتنه کوو چې دا کانفرنس چې کوم دی دا په څنګه طریقه باندې انعقاد شو، سر ته ورسېدو او د دې کانفرنس مقصد څه دی. زه به تاسو ته چې کوم دی لغونتې بریف د حضرت صاحب هسټري بیان کما چې دا کانفرنس نه مخکې نن سهار چې کوم دی د حضرت صاحب عرس په سلسله کې د حضرت صاحب عقیدتمند د پاکستان د مختلف علاقو نه، د آزاد کشمیر نه، د قبایلو نه، د کراچۍ نه، د سند نه، د هر ځای نه دا راغلو. د سهار مانځه نه پس د حضرت صاحب په مزار باندې هلته هغوی جمع شو، اجتماعي دعا وشوه، ګلپوشي وشوه، هلته علم بیرغ د کلمې بلند شو. ولې د حضرت صاحب ټول ژوند، حضرت صاحب د برصغیر پاک و هند یو عظیمه هستي ده چې هغوی په خپل ټول ژوند د تبلیغ او د جهاد باندې هغوی د جهاد دپاره کاوشونه محنت هغوی کړو. هغې په نتیجه کې د هغوی په لاس باندې زرګاو مسلمانانو، زرګاو هندوانو اسلام قبول کړو. همدغه شانتي د اتحاد بین المسلمین یو داعي او د یو عظیم مبلغ، یو عظیم عالم دین او علم لدني د هغوی خاصه وه. د نبي پاک صلی الله علیه وسلم د آل نه او د هغوی د آل هغه حق ادا کو. د علاقې د خطې ته د راتلو د هغوی یو مقصد و. ولې چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې خطې باره کې بشارت ورکړو، زیری ورکړو چې بدأ الاسلام غریبا وصعود غربا فتوبوا للغربا من الغربا یا رسول الله فقال هم نزا من القبائل. چې اسلام دوباره به غالبیږي، هغه غالبیږي په هغه علاقه کې چې قبایل به وي. په دویم حدیث کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم زموږ پیر و مرشد به فرمایل چې د آقای کریم هغه روایت به بیانو، هغوی به فرمایل چې د خراسان د علاقې نه به تور علم جنډه به اوچتېږي حتی چې دا علم به بیت المقدسه پورې ځي. دا خطه، دا عظیمه خطه ده. دا خطه چې کومه ده دا د اولیاء مسکن دی. دلته دا خطه چې کوم ده د اهل بیتو سره مینه کوي. دا خطه چې کوم ده د نبي پاک صلی الله علیه وسلم د عاشقانو ده. دا خطه کې چې کوم دی زموږ مرشد، زموږ والد بزرګوار راغی. مقصد دا و چې په دې عوامو کې دلته د پښتنو کې هغه جذبه جهاد بیدار کی. ولې چې تاریخ د دې خطې ګواه دی چې څومره خلک راغلي دي د دې ځای نه تللي دي هندوستانه پورې. د اسلام نه مخکې چې مونږ ګورو که هلته چې کوم دی رام دی، کرشن دی، ګوتم بدھ دی، یا چې د اسلام نه پس هم چې کوم دی چې څومره هم چې کوم دی کمانډران راغلي دي د دې خطې نه تیر شوي دي او هندوستان پورې چې کوم دی هغوی یو اسلامي هیواد قایم کړی دی. نن چې کوم دی غزوة الهند کانفرنس غرض څه دی، مقصد څه دی؟ دا عرس مونږ ولې مناوو؟ د دې څه اغراض و مقاصد دي؟ د دې مادیت په دې دور کې د حضرت صاحب ټول ژوند د اسلام دپاره و، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ناموس دپاره و، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت دپاره و، ختمیت دپاره و. هغوی چې کوم دی د غیر اقوام کې د حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دلایل او براهیم کې چې کوم دی هغوی پیش کړو. څنګه چې په ویدو کې د حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته انتم رشی وایي، دغه شانتي په انجیل کې د آقای کریم صلی الله علیه وسلم بشارت موجود دی. دا مبلغ اسلام چې کوم دی عیسایانو ته دعوت ورکړو، هندوانو ته دعوت ورکړو، غیر مسلمینو له دعوت ورکړو. ای خلک راشئ وګورئ چې زما پیغمبر څنګه چې دا انور دی هغه شانتې دغه رسالت د ټول کائنات عالم دپاره دی. هغه رحمت للعالمین دی، هغه خاتم النبیین دی، هغه باعث تخلیق کائنات دی، هغه فخر موجودات دی. هغه نه بغیر چې کوم دی انسانیت دی قلب ته سکون نشته. ولې چې وجه تخلیق کائنات عالم حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس دی. نو دغه شانتې دا فقیر دا نن چې کانفرنس کیږي د دې درې نشستونه وو، دا درې نشستونو کې تقسیمو. په لومبۍ نشست کې د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم اوصاف حمیده بیان شو، حمد شو. هغې نه پس چې د سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم اوصاف نعت په صورت کې ګلهای عقیدت چې کوم دی نعتخوانانو پیش کو، آقای کریم ته ډالۍ پیش کړې، درود و سلام محافل وشو. دویم نشست کې چې کوم دی دلته د اتحاد بین المسلمین هغه چې کوم عالمان راغلو هغوی تقاریر وکړل. دا دریم نشست چې کوم دی په دې کې چې کوم دی د دې ټول چې کوم مین تیمز دی د نن چې سحر نه چې کوم ټول معاملات چې شروع شو د حضرت صاحب د عقیدتمند چې کوم دی د مختلف علاقو نه. یو بله خبره تاسو سره زه شیر کوم، حضرت صاحب ژوند چې کوم دی هغه باقاعده یو فوجي و، یو فوج کې چې کوم دی هغوی برخه اخیستې وه، سپایي و. یو چې کوم دی بلوچ رجمنټ نه چې کوم دی هغه سپایي و، هغه یو چې کوم دی رینک ورته لګېدلی و. ولې هغوی وی چې دا زمونږ چې کوم فوج دی دا د امام مهدي لښکر دی،
دا د امام مهدي لښکر دی. امام مهدي به د دې خطې نه به چې کوم دی پاسي، دین به دوباره غالبیږي، حتی چې هندوستانه پورې به ځي، خلافت علی منهاج نبوت به قایمیږي. د پاکستان جوړولو کې د حضرت صاحب د مشرانو، د حضرت صاحب د تنظیم ډېر لوی کردار دی. او زه ته بله خبر تاسو سره شیر کما، دا بله خبره دا ده چې فقیر ایپي صاحب چې کوم دی د پاکستان نه منله، نو حضرت صاحب چې کوم دی مریدان ولیږل، وزیرستان ته ولیږل، او هلته چې کوم دی هغې فقیر ایپي صاحب سره ملاقات وکړو. هغې ته وویې چې دا د الله اراده ده او پاکستان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احسان دی، دا جوړیږي په لیلة القدر کې، دا پاکستان جوړیږي. نو غرض دا دی چې پاکستان د الله تعالی اراده او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا چې کوم دی زیری ورکړی دی، نو د دې ته تایید وکړه. نو هغه فقیر ایپي صاحب زمونږ د مبلغینو په وجه باندې دلته پاکستان هغه تایید کړو. نو وخت د سره د تحریک د پاکستان کې د امن دپاره کاوشونه کړي دي، امن دپاره هلې ځلې کړي دي، اتحاد بین المسلمین دپاره کاوشونه کړي دي، د یووالي دپاره کاوشونه کړي دي. نن دا ورځ چې کوم ده د حضرت صاحب سره د یکجهتۍ ورځ ده. ولې چې سلسله نبوت ختم شو، چې آقای کریم تشریف راوړو، نو هغې نه پس چې کوم دی لا نبي آبادي، نبوت نشته، سلسله ختمه شوه، نبی به نه راځي، رسول به نه راځي، هادي به نه راځي، پیغمبر به نه راځي، نوی کتاب به نه راځي، څوک هم نشي راتلی. ولې ورسره یو بله سلسله شروع شوه، هغه د ولایت او د امامت ده. او تاسو وګورئ تاریخ کې وګورئ، لکه اولیاء الله دې خطې ته راغلي دي. پیر بابا ته وګورئ، کاکا صاحب ته وګورئ، تاسو پنجاب ته لاړ شئ، داتا صاحب ته وګورئ، همدغه شانته چې کوم دی جهانیان جهانګش یادېږي. بیا هندوستان ته لاړ شئ، معین الدین چشتي رحمت الله علیه ته وګورئ. دا بزرگان دین چې کومو دا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم آل د علی مولا علی اولاد دی، هغې دین خور کو، نفرتونه ختم کړ. نن دغې مزارات ته وګورئ، مرجع خلایق دي. نو اولیاء طریقه د انسانیت سره د مینې او د محبت ته، زمونږ د پیر و مرشد طریقه د انسانیت سره د مینې او د محبت ته، چېرته د نفرت خبره نه ده کړې، د عداوت خبره نه ده کړې. هر چا ته وی چې بی راځه. جی کتونکو دلته په کانفرنس کې مونږ سره یو بل عالم دین هم موجود دی. د هغې نه هم دغه پوښتنه کوو چې دا نن کم کانفرنس تابع شوې ده، دا په کم غرض او مقصد باندې شوې ده، د پاکستاني قوم ته پښتنو ته څه پیغام ورکول غواړي په دې کانفرنس په حواله باندې، د دې نه دغه ته خبرې اترې وورو. زما نوم سید محمد الحسن باچا دی او عالمي متحد د علماء مشایخ کونسل کې چې کوم دی جنرال سیکرټري ما. और عالمی متحدہ علماء مشایخ کونسل مقصد چې کوم دی علماء مشایخ کا جوړ باطل کا توڑ. دا باطل نن طاقتونه چې کوم دي دا د لکه مذهبي حلقه او فوج خپلو کې جنګي لګیا دي. نن شیطانی قوت داسې دی چې دی نن راغستې دي. تاسو وګورئ دنیا کې څونه مذهبي حلقه ده. هندوستان مذهبي حلقه ده، هغه چې کوم دی هم خپل فوج سره ولاړه ده. د اسرائیل مذهبي حلقه ده، هغه خپل فوج سره ولاړه ده. د امریکای مذهبي حلقه ده، هغه خپل فوج سره ولاړه ده. لیکن دلته کې چې کوم دی زموږ مذهبي حلقه مخصوص مقاصد لپاره د باطل طاقتونو موږ خپل او فوج سره جنګولې ده چې پاکستان فوج کمزور شي. عالمي متحده علماء مشایخ کونسل مقصد دا دی چې د مذهبي حلقې او عسکري حلقې ترمنځ دا یو برج کردار ادا کیا او دا موږ متحد کو. زموږ باباجي چې کوم دی صاحبزاده سید ضیاء الحسن قائم مقام امام الجهاد هم دا طریقه وه چې هغه یو برج په د مختلف فرقاو کې یو برج په کردار ادا کو، یو پل چې لکه ټول مخلصونه چې کوم دي دا راغون شي، راغونډېدې په څه شي یا په خپل اپنا مسلک چھوڑو مت دوسرو کو مسلک چھیړو مت. دغه شان موږ دا غواړو چې دا مذهبي حلقه او دا فوج دی موږ چې کوم دی په یو پلیټ فارم باندې راولو او دا چې کوم بین الاقوامي سازش دی نن د اسلام او د پاکستان په خلاف د دې تابع وکړو. د دې کانفرنسونو مقصد دا چې مذهبي حلقه چې کوم دا اسلام او دهشتګرد دا دوه جدا شیزونه دي او بیا پښتون او دهشتګرد دا بالکل دوه شیزونه دي. ولی پښتون چې کوم د دنیا ټول نه پر امن قوم دی، دا ټول نه چې کوم دی یو ډېر زیات پولایټ قوم دی زموږ د پښتون قوم. لیکن هغه راواغسته مونږ بنګالیان نه یو. پښتون بنګالي کې ډېر فرق دی. بنګال چې کوم دی غداري وکړه، پښتون د پاکستان وفادار دی.
پښتون چې کوم دی پاکستان کې د کشمیر لپاره قرباني ورکړي دي نن د شته کشمیر چې کوم چې هغه د پښتونو د لاسه دی دغه شان پښتون نن چې کوم دی د پاکستان دفاع لپاره خپل 70000 کسان شهیدان کړل لکه اوس هم تاسو لړ شي دا زما ټول دنیا قومونو ته چیلنج دی نن هم چې کوم دی پاک ریزمنټ سنټر چې کله اعلان وکړي نن د فوج برتی ده نو ټول له سیوا به پښتون براغلي په لین کې ورته ولاړ پاکستان فوج سره د پښتون مینه ده نفرت نه دی نو دا موږ د دې کانفرنس مقصد دی چې دا نفرتونه ختم شي او د پښتون او د پاکستان او د دغه ترمنځ چې کوم علما مشایخ ترمنځ چې کوم نفرتونه ختم شي جی الله تعالی دې د قبول کې په خپل دربار کې خپل استطاعت مناسب سره الحمدلله موږ د ډېرې مودې راسي لګیا یو خپل کردار ادا کوو د هغې نتیجه نن دا د تاسو کتله چې مختلف مسلکونو والا خلک راغلي دي نن په دې پلیټفارم یو ځای ناست دي دا زموږ د هغه د مشرانو کردار هغه نتیجه ده زموږ د باباجي د کردار هغه نتیجه چې نن شافعي مسلک والم ناست دي جعفري مسلک والم ناست دي دیوبند والم شته بریلوي والم شته دا ټول مسلکونه دا ګلدسته جوړه شوې ده دا زموږ هغه د مشرانو کردار دی دا څونه طریقې سره موږ ان شاء الله مخکې ځو د یقین سره چې دا کردار به نور زموږ سیوا کیږي او دغه شان به دا خلک نور چې کوم د اسلام طرف ته راغونډيږي ګرانو کتونکو په استحکام پاکستان عزت هند کانفرنس کې مو سره د اطلاعات او معاون خصوصي بیرسټر صاحب محمد علي صاحب موجود دي دا غینم دغه پښتنه کو چې دلته نن کوم د کانفرنس او انعقاد شوی دی دا په کوم مغرض او مقصد باندې شوی دی او دوی او صوبایي حکومت د پاکستان تحریک انصاف داسې پروګرامونو ته په کوم نظر باندې ګوري زما د پاره ډېر د خوشاله خبره ده چې عالمي متحده علما او مشایخ کونسل د پاکستان د حزب الله دا چې کوم د تنظیم دی د هغې پاکستان او د هغې نه علاوه علما کرام دلته کې مشایخ صاحبانو دلته د دې پروګرام انعقاد کړی دی زه دا ګڼم چې د پاکستان او د مسلمانانو دې وخت کې په ټوله نړۍ کې چې کوم صورتحال دی او کوم حالات دي کوم سیاسي او نور مسایل دي موږ ته نو د هغې په رڼا کې د دې خبرې ډېر زیات ضرورت دی چې په ټول عالمي دنیا کې او خصوصا په پاکستان کې د داسې محافلو انعقاد وشي داسې غونډې وشي چې په هغې کې د مسلمانانو ته بالعموم او خاص کر چې زموږ کوم دا ځوان کول دی ځوان نسل دی دې ته د اسلام هغه چې کوم حقیقي میسج دی کوم پیغام دی د اسلام د هغه چې کوم د روح مطابق کوم زموږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو مطابق کوم زموږ میسج دی هغه د ځوانانو ته ورسي او د دې نه صرف تربیت وشي بلکې دی د دنیا په د جدوجهد کې د کار د پاره د یو ښه مسلمان په حیثیت باندې د یو بهترین انسان په حیثیت باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو په رڼا کې تیار کړی شي ځکه چې زموږ کله د دې خبرې دغه وکړو تجزیه وکړو نو زه دا ګڼم چې زموږ په پاکستان کې هم او د مسلمانانو هم زیاتر مسایل د خپل دین د انحراف او د تعلیماتو نه د نه پوهېدو په وجه باندې دي نو دا چې محفل زه ګڼم چې دا یو ډېره مقدسه فریضه ده چې دا مشران د علما کرام پوره کوي او د خیبر پښتونخوا حکومت دې سره هر قسم مرستې ته تیار دی مونږ بالکل هر قسم جدوجهد چې دې څومره کوي په هغې کې ورسره هر قسم تعاون به کوو او چې کلم دې داسې پروګرام کوي کلم د سم د دې پروګرامونه وي نو د وزیر اعلی صاحب هم دا هدایت دی چې مونږ به کوو او تاسو ته پته ده چې د علما کرام او د ائمه کرام په حوالې سره د خیبر پښتونخوا حکومت ډېر څه اقدامات هم کړي دي وظیفې مقرر شوي دي د جوماتونو سولرایزیشن شوی دی نور مونږه داسې چې کوم دغه دي طلبا دي هغې دپاره هم چې دی نو د وظایفو سکیمونه شروع کړي شوي دي نو دا ټولې داسې اقدامات دي چې دا د خیبر پښتونخوا حکومت نه صرف اوس اخیستي دي بلکې په مستقبل کې به انشاءالله دا مونږ نور هم زیاتو او زمونږ دا کوشش به وي چې په دې صوبه کې د ترقۍ دا سفر دا د علما کرام سره د دې په مرسته او د دې په ملګرتیا کې روان دي څنګه چې د روز اول نه دا خبره روانه ده چې باطل قوتونه د اسلام خلاف او د پاکستان خلاف سازشونو کې لګیا دي په دې وخت کې د اتحاد بین المسلمین څومره ضرورت دی اتحاد بین المسلمین انتهایی ضرورت دی او زه ګڼم چې په دې موجوده وخت کې یې څومره ضرورت دی نو دوره شاید چې مخکې نو دې وخت کې دا یو چیلنج دی زموږ دپاره چې موږ د مسلمانانو په حیثیت کې د اسلام په پلیټ فارم باندې ټول رایوځې شو ځکه مونځ لاس داسې نیسم او که لاس کولو ساتم که زه امین په تیزه وایم او که په رویه وایم دا زما یو فقهي ایشو دی د دې د اسلام د دې په وجه باندې که اسلام ته نقصان رسی امت مسلمه ته نقصان رسی نو زه دا ګڼم چې دا زه بیا د خپل فرض نه او د خپل عقیدې سره چې دی نو انحراف کوم او زه دا ګڼم چې د دې علما چې کوم کاوشونه دي په مسلمانانو کې د مینې پیدا کولو نن په دې سټیج باندې د مختلفو مسالکو علما ناست دي زه ګڼم دا د یو ډېر د دې وخت ضرورت دی او پکار دی چې علما کرام
او ائمه کرام دا اقدامات وکړي او داسې غونډې وکړي او مسلمانانو ته دا درس ورکړي چې موږ ټول اول مسلمانان یو او بیا موږ د فقه او دغه خبرې بیا بات کړي او اصلي چې کوم زموږ پہچان او کوم زموږ حیثیت دی د مسلمان جی ګرانو کتونکو زموږ ډسټرکټ ډایري چې کوم ده د هغې وخت پوره شو سرته ورسېده زموږ دغه نن ډسټرکټ ډایري چې کومه وه دا په استحکام پاکستان چې کوم کانفرنس و عضویت هند کانفرنس و او پای کې اوس مبارک مو هغه تاسو کتلو د حال احوال تاسو بخپل وکتلو دلته کوم چې ملمانه راغلي کوم علما کرام راغلي مشایخ اعظام راغلي هغه د کانفرنس په حواله باندې خبرې اترې وکړې د ټول کانفرنس چې کوم دی خلاصو نچوړ دا و چې اتحاد بین المسلمین باندې خبرې اترې وکړې ټول مسلمانان چې کوم دي دا د اتفاق او اتحاد ځان کې پیدا کی ځکه چې ملک اسلام چې کوم دی او پاکستان چې کوم دی دا د مختلفو چیلنجونو سره درپېښ دی مختلفو چیلنجونو سره مخ ته دی په دې وخت کې د دې ټول کانفرنس خلاصو نچوړ هم دغه چې ټول مسلمانان چې کوم دي هغه د اتفاق او اتحاد مظاهره وکړي د بل پروګرام پورې خپل کوربه اوزین نومن اجازه ورکړي د لوی الله پامان